الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سورة البقرہ پرون مون خلاصہ کی ویلو چې دا سلور حصو ته تقسیم ده اور اول حصہ دا اثبات د توحید اللہ تعالی کے دعوی با ذکر کئی رستو پا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم سرا او دا اول حصہ دا ایک آیت نا ترچین میں آیتا پورے دا او ہر حصہ کے سلور باب دی گل میں نو اول باب د ایک آیات نا 20 آیات دے ان اللہ علی کل شیء قدیر. دا اول باب دیکھا دا اولی اسی اول باب. الف لام میم دیتا ہوئی حروف مقطعات اور حروف مقطعات باندے نپوئی گی مگر صرف یو اللہ. اکثر عالمانو پنز باندی حروف مقطعات دا د متشابہاتو ندی چی داغی علم حقیقت دا اللہ رب العزت پورے خاص دے او بید اللہ سبحانہ وتعالی نا پہ بل سوک نہ پوئی گی او پدی کی خپل حکمتون وی گلونو. یو حکمت دا دی چې دا تنبیه ده د قرآن کریم په معجز والی باندې چې دا قرآن د هغه حروفو نه جوړ دی د کومو حروفو نه چې دا خلک خبرې کوي. عربو خبرې د الف با تا نه کولې کنه او دا قرآن د سنه مرکب دی کوم الفاظو نه الف با تا نه د هغې د ژبې د اغی د محاورو د اغی د الفاظو نه جوړ شوی کلام دی اهل لسان دی دا د اغی خپل ژبه ده لیکن تمام عرب د دې قرآن مقابله نشي کولی او د دې قرآن پشان قرآن نشي راوړی. مړه مقابله او قرآن راوړل پرېږده سره د دې چې عرب دی سره د دې چې په الف با تا سره خبرې کوي دک الف با تا اسانه الله الف لام میم راواغستل تمام عربو ته وایي چې زه د دې معنی وکې تمام عربو له د دې معنی نه ورځي. دا دلیل دی د دې چې قرآن کریم معجز کتاب دی. سمجھ شوه خبره که پوهه پې نشله. او دا حروف مقطعات دا د یو دیر سورتونو په سر کی دی 31 او تکرار شي ته لري کې نو ټول 14 حروفونه دي او د حروف خپل صفات دی اوریدلم دي نرمواله سخواله درمیانواله توسط او اخوت او رخوت قاریان صاحبان به کویږي ماشاءالله. ٹھیک ده کنه تاسو هم تجوید کړی دي کنه نو قاریان وای چې دا نرم ده کدا سخت ده کدا معتدل هغه څومره صفات د حروف چې دي دا 14 حروف هغه ټول صفاتو ته مشتمل دي. نو الف لام میم الله پویږي په معنی د دې حروفو. دیو جن حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه اور تفسیر قرطبی ذکر کړی دي دیتا مولان تفسیر قرطبی ہوئی خدا قرطبی دے قرطبی نه دے قرطبو دا دغه کې یو اندلس سره یو خار دی او قرطب خو چې کم دی د ګلونو دی ګلدستې ته وي نو غټ مولا به وي قرطبی لیکلی دي وایي نو تاسو به اوس نو د خپل خولې لګې سمې کې ښه ټیک ده دا ټکي به سمول غواړي کوم مشکل ټکي دي هغه به خولې هغې سره عادت کې کله کله مونږ هم قرطبي وایو د هغې وجه دا ده چې اکثر خلکو په خوله دا عادت دی چې دغسې مشهور شوی دی نه بس کله کله مونږ لفظ مشهور ته وګورو خو صحیح څه شی دی لکه قرطبي. ځکه د بېوقوفو خلکو یو قاعده دام ده وی غلط مشهور اولاوی د صحیح غیر مشهور نه غلط مشهورو
د صحیح غیر مشهور نه. قرطبي غلط دی خو مشهور دی نو دا غوره دی د صحیح غیر مشهور نه چې قرطبي دی. او دا خبره ټیک نه ده ښه غلط چې مشهور شي نو تاسو کې غلط دی. نو بہرحال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ان فی کل کتاب سر، ان فی کل کتاب ہر کتاب کی یو راز پروتی پٹ. وسر القرآن اوائل السور، او د قرآن پټ رازونه چې دي دا د سورتونو د اول دا ټکی دي الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، حا میم نون وغیرہ ذالک، قاف کاف ها یا عین صاد. اوی دا د قرآن رازونه دي. بس راز دی جی معنی صدا یار جی د دې په معنی باندې مونږ نه پوهیږو، بس دقه سي منو. نو دې کوم چې کله په معنی یې مونږ نه پوهیږو خو دا وحی د مونږ به دقه سي منو، نه به یو څیز سره تلو، نه به دا وایو چې یاره آیا زمونږ رب داسې خبرې کوي چې مونږ به نه پوهیږو. نو دې حروف مقطعاتو کوم رد دی په منکرین حدیثو باندې چې په کوم حدیث مازغه نه رسي نو دا حدیث د قرآن خلاف دی. بیا خو وایي چې دا حروف مقطعات هم د فهم او د الفاظو یا د معاشرې د تفاهم خلاف دي. ځکه په معاشره کې چې څوک داسې الفاظ راړي چې د هغې په معنی باندې هغه خلک نه پوهېږي، خلک هغه ته کمعقل وایي که نه وایي. و ير د معاشرې د عرف مطابق خبرې کوه، هغه الفاظو راوړلو ته ضرورت څه دی چې په هغې خلک نه پوهېږي. دا اعتراضات خو بیا په دې آیاتونو په دې حروفو الفاظو هم واردېږي. که اعتراض او شبهه مستلزم شي ترک لرا، او که اعتراض او شبهه مستلزم شي ابطال لرا، نو بیا خو شبهه په قرآن باندې واردېږي. لیکن التالی باطل فی البطلان فالمقدم مثله. خبره پوه شئ. نو هغې فرمایي چې دا د قرآن راز دی. د قرآن څه دی لکه راز دی. اور بیا خطیب شربینی دې یو خبره کوي، شیخ د ویسا صاحب به دا ډېره خوند سره کوله، خو بس هغه څه خوند له هغه څه ژبه او هغه څه ذوق او هغه څه شخصیت پکار دی. د چا نقل چې کې ضروري خو نه ده چې هغه څه خوند پکې بیا راشي. ٹھیک ده. هغه مجنون ته چاوي چې دا لیلا خو تک کتوره ده په منه نو تا نه ولې دی یو دوه خطا کړي دي چې هر ټایم لیلا لیلا کې. نو هغه ورته وایي چې لیلا ډېره ښکلې ده خو دې ته د مجنون په سترګو کتل غواړي. صحیح شو. نو اغي فرمایي ان الله استأثر نفسه بعلم لا تقدر عليه عقول العلماء عقول الانبیاء. الله سره ځنې داسې علوم دي او خپل ځان په داسې علوم غوره کړی دی چې لا تقدر عليه عقول العلماء. د الله رب العالمین هغه علم ته د انبیاو عقلونه حیران دي او هغه قدرت نه لري د انبیاو عقلونه چې هغه د الله هغه خاص علوم ته ورسي. علم غیب الله سره د انبیاو سره نشته، دا دلیل دی. او بیا الله سبحانه وتعالی فرمای والانبیاء استعصروا بعلم لا تقدر عليه عقول العلماء. انبیاء الله په داسې علوم سره غوره کړي دي لا تقدر عليه عقول العلماء چې د علماء علمونه او عقلونه علم د انبیاء ته نشي رسیدي. ولې انبیاء سره وحی وه، مونږ ته سره وحی شته، ځنو سره وحی ځکه چې ډېر عمق دی د علم.
صحیح ده. آگے چلو. اور بیا خطیب شربینی فرمائی والعلماء استعصروا بعلم لا تقدر عليه عقول العامة. انبیاء علماء کرام استعصروا بعلم دا غورکړی شوی دی په داسې علم سره لا تقدر علیه عقول العامه علماء ته الله داسې علوم ورکړي دي چې په هغې باندې عوام نه پوهېږي. عوام پې نه پوهېږي. بس عالم چې په رسي په هغې امي سړی رسي. عالم ته پته ده چې په قرآن کې دا آیت باره کې قرطبي او روح المانی دا لیکلي دي. نو اوس کاکا خان او لالا خان په دې خبرو پوهېږي؟ نه پی پوهېږي. هغه مولا تقریر کوي په جنت کې به یو انګور یوه دانه دومره غټی لکه د اوښ کوب. د اوښ کوب دې لیدلی دی؟ دته ګوره. نو وایي چې دومره به یو اوښ یو دانه غټی. نو هغه امي ورته فاسې دی استاد جي زمونږ د خولې به بیا سورئ. پوهېږي که نه؟ دا خو به د لګړ بګړ خولې بیا دې کې خو به هم پوره سړی راځي. هغه ورته وایي غلې کښېنوي دا د معجزاتو خبرې دي په دې وي ته نه پوهېږې په خبره باندې پوهېږې. نو ځینې څیزونو ته د انسان عقلونه نه رسي. نو دکې نه حروف مقطعات دي چې په دې الله سبحانه وتعالی پوهېږي او بې د الله تعالی نه په دې باندې بل هېڅ څوک نه پوهېږي. بس دا د الله رب العالمین د طرف نه عوامو ته یو خبره ده چې په دې تاسو نه رسید. دې وجې تفسیر نسافوري حواله ځان سره ولیکئ. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي عجزت العلماء عن ادراکها. عالمان د دې د علم حاصلولو نه عاجز دي. شعبي صاحب نه تپوس شوی دی چې د الف لام میم څه معنی ده؟ نو هغه دومره لنډ جواب ورکړی دی چې بالکل لنډ دی. هغه وی سر الله حروف مقطعات د الله راز دی فلا تطلبوه. دې کې ګوتې مه وهئ. خلک وایي که نه وي د بجلی تارونو کې او د الله کارونو کې به ګوتې نه وي. بس دا د الله راز دی. په دې ځای به یو خبره وکړو. یو سوال راځي ګل مې چې آیا پیغمبر علیه السلام ته د حروف مقطعات معنی ورتله او که نه ورتله؟ نو ځینې عالمان فرمایي چې هغه له ورتله خو میاں عاشق و معشوق و رمز است کرامن کاتبین را هم خبر نیست. وی د عاشق او د معشوق منځ کې ځینې داسې تعلقات دي چې کرامن کاتبین پې هم نه خبرېږي. اوس چې هوا کې د اشاره وکړه پوه شو که نه هغې ته وسیلي کي خو دا بس ټیک شو که نه. نو دا اوس د الله او د الله د پیغمبر منځ کې یو داسې تعلق او د محبت خبرې دي چې په دې باندې نور مخلوقات پوهېږي نه. ځینو عالمانو دا رایه ده چې نه جینه سر الله دا د الله راز دی او راز چې چاته پاس شو خو دا راز پاتې نه شو. ځینې ټایم یو سړی وایي دې کې مې دا حکمت خپلو ملګرو ته وایي. نو خاص ملګری ورته څه وایي کم از کم مونږ خو به دې پوهه کړي وو که نه چې ستا دا مطلب دی. نو هغه ورته وایي دا خو بیا راز پاتې نه شو چې ته مې ته هم خبر کړې. راز هغې ته وایي چې خپل خاص ملګری هم ته خبر نه کوي. پوهېږي او مونږ راز څه ته وایو صرف میډم ته کور کې خبر ده نور ته څوک نه دي خبر. ټیک شو که نه؟ نو میډم سره خو د ورځې 5 ځله جنګ راځي. پوسټ به یې ورکړي د بدل پیج نه چې د دا مطلب دی. نو بیا به څه کوې؟ دې وجې نه هسې به الټو نه کېږي لکه عقل نه به کار هلې. هره خبره به کور کې نه کې. ٹھیک شو کنا؟ سر الله فلا تطلبو، دا د الله د طرف نه یو راز دی، فلا تطلبو دې کې ګوتې مواخه. ٹھیک شو ګلونو؟ دا لنډې خبرې وې په دې باب کې. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. ذالک الکتاب دا پورا کتاب دے، لا ریب فیہ نشتدیس شک پدی کتاب کی، هدی للمتقین ہدایت کامل دے دا پار دا متقیانو.
یا هدل للمتقین لار د تقوا خی لار د فریزگاری خی للمتقین د فار د متقیانو الذین دا متقیان هغه کسان دي یؤمنون بالغیب چې ایمان لري په پټو سيزونو باندې ويقيمون الصلاة او پابندي کوي دا پرهیزګاران د منځونو یو مما او د بعض هغه مالونو نه رزقناهم چې ورکړي دي موږ د متقیانو ته ينفقون خرج کوي دي په لار د الله کې والذین او د متقیان هغه کسان دي یؤمنون چې دی ایمان لري بما فعر هغه وحی باندې وحی جلی خفي انزل الیک چې نازل کړی شوی دی تا ته وما او په هغه څه باندې انزل من قبلک چې نازل کړی شوی دی مخکستانه وبالآخرة او پرز آخره باندې پرز رستنه باندې پرز د قیامت باندې هم یوقنون دا متقیان یقین لري او شک نه کوي اولئک علی هدن دغه پنځو صفاتونو والا علی هدن کلک دی په هدایت باندې په دنیا کې و اولئک او دغه صفاتونو والا هم المفلحون هم دی کامیاب دی په آخرت کې واخر دعوانا